نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم. سورة الكهف پنځلسم پارا 22 نمبر آیت کی مخکې رکوع کې الله پاک نعمتنا او د مؤمنانو نتیجه او د کافرانو سزا بیان شو. اوس په دې رکوع کې هم الله پاک د یو مؤمن او د کافر ترمنځ مباحثه او مکالمه او د کافر نقصان او افسوس بیانوي. الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د دوه کسانو واقعا بیان. دو کسان یو پکې مسلمانو او بل کافرو. مسلمان غریب او کافر مالدار. د کافر باغونو باغی کی انګورو گیر چاپیر تر نه کجوري وی او په منځ کې فصلم او د دې په درمیان کې د اوبو نهر پیدو چې باغونه په خې طریقې سره برابر میوه ادا کول. دا کافر بډیر په تکبر سره د خپل باغ تدن کېدو. دی کافر بدی مسلمان توی چتوی چه قیامت شتا او د مرگ نباد جن شتا زی نمانم کچری بالفرض د قیامت جن دویم نو بیاب ما سرستان دیر مالوی زدلتم مالدارم التبهم مالدارم اول خود مرگ نباد سشتنا او کسویم نزو مالدارم او تبهم دق کشان غریبی څنګه چې اوس غریبي یا هم ته غریبي او څنګه چې اوس مالدار د قشان په زبیان مالدار. دی مسلمان ملګری د تډیر دعوت ورکو او دته وی چې ته د الله رب العالمین شکریا ادا کړه. قال الله پاک مال درکړې دی په دې الله شکر ادا او ته ایمان ولې نه راوړې. اغا ذات باندې ایمان ولې نه راوړي چې تی د یو معمولی غنت قطرې نه پیدا کړي. کته ایمان نه راوړي نو زه خپل اعلان کوم چې زما رب الله دې هیڅوک الله سره نه شریکو. تعالی پکار دادا چې تکلم باغ ته داخليږي ته الله پاک شکریا وایي او تو وایا چې دا کم باغ او کم نعمتونه راکړي دا یو الله راکړي. کستا خیال دا وي چې زه غریب یم او خپل ځان ته مالدار ګورې نو ګورې زما په الله یقین دي چې الله به مال ډېر ورسره راکړي. الله جل شانه به مالا جنت راکړي نعمتونه به راکړي او الله جل شانه بستا پدې باغونو باندې عذاب راولي. دا باغ باندې ورېزرې ز ایمان راوړه او کچر الله پاک ستاد دې باغ دا او ختم کی نو ستاد دمر طاقت شته چې دا او بزان ل پیدا کی. استا پدې باغ باندې کله عذاب راغی او باغ دې ختميږي دا سے سوچتا چې دا باغ ستاد عذاب او تکلیف نه بچ کی. بیا بګوري لاسونه مروړي بیا بخپه. الله مال درکړي دي نو په مال تکبر مکو. ایمان راوړو د الله شکر ادا کړه. واغ کافر چوډیر پنا شک الله جل شانه د په باغ باندې
عذاب راوست او باغ مکمل را پریوت د انګور چې کومې زیلې او باغ وي هغه ټول په ځمکه را پریوتې باغ ټول خراب شو بیا د افسوس شروع که کاش چې ما شرک نه وي کړی کاش چې زما دا مال ما ته اوس بچ شوي خو بیا خو وخت تېر و دومره ورسره مکمله ونه شوه چې کومه خرچې کړي وه چا خرچې ترې واپس کړي وه باغ ټول په ټول هلاک او ختم شو هېڅوک د ده دپاره نو چې د ده مدد یې بیا کړی په دې ځای کې د الله جل شانه حقانیت او د الله بادشاهي د ښکاره شو الله جل شانه سره ښه ثوابونه دي الله جل شانه سره ښې بدلي ایمان او نیک عمل چې د اختیار کو نو ثوابونه او ښې بدلې به حاصل او ایمان او ښې عمل دې ونه کو نو د الله پاک سے نقصان نکیږي نقصان په د دې بنده وي اوس په دې دوه بابونو کې نقصان د مسلمان ونه شو د کافر شو مسلمان خو مسلمان او هغه دعوت هم چلو چې ثابت ایمان نه ورو خو کافر خو نشه کوله نو کافر خپل نشې نقصان ورسو الله دې موږ او تاسو د تکبر نه وساتي نو فرمایي وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ پیغمبر علیہ السلام ته بیان کا د مکی مشرکانو ته مثال د دوه سړو جعلنا لأحدهما جنتين چې موږ ګرځولیو د یو د دې دواړو دپاره په باغونه من عناب د انګورو وحففناهما بنخل او موږ چاپېره پیدا کړو د دې نه کجوري وجعلنا بينهما زرعا او موږ ګرځولیو په مابین د دې دواړو باغونو کې فصل کلتا الجنتین دا دواړه باغونه آتت اکلها دی ورکول خپل میوې ولم تظلم منه شیئا او کمی بینه کو په دې میوو کې بالکل وفجرنا خلالهما نهرا او موږ جاری کړو په درمیان د دې باغونو کې نهر وکانه له ثمر او اود دی مشرک د دی باغ د پاره میوي یا اود دی مشرک د پاره مال فقال لصاحبه او د دی خپل ملګری مسلمان ته وهو يحاور د باغ باندې خپل ځان اوچت غنو ان اکثر منك مالا واعز نفرا زډیر زیات ستانه د مال په لحاظ سره او ډیر زیات په اعتبار د بچو د جماعت سره یعنی ډل مم قویدا او مال مم ډیر دی جو پتا باندې ځان اوچت غنم د کافر وته ودخل جنته او د داخل شو خپل باغ تا وهو ظالم لنفسه او د ظلم کو په خپل ځان باندې په شرک سره قال او دې کافر ما اظن ذخیال نکم ان تبید هذه ابدا چې ختم بشي زمادا باغ اس کلا وما اظن ساعه قائمه او زګمان نکم په قیامت د قائمې دو ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا او کچری زو واپس کړی شم خپل لب تستاد خیال مطابق نو خامخاب زمم خيرا منها بهتر د دنیا د دې باغونو نام منقلبا زید اوړېدو قال له صاحبه وی دی کافر د مسلمان ملګری وهو يحاور غد سر بحث کو اکفرت بالذي خلقك من تراب آیت کفر کے انکار کے دا خدای نه چې ته پیدا کړی د خورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم سواك رجلا یا برابر کړی ته یو سړی برابر لكن هو الله ربي لیکن زویم چې الله پاک زما رب دی ولا اشرك بربي احد او زن شریکوم په خپل رب باندې هیڅوک ولولا دخلت جنتك او داسې ولې نه دا چې کله داخليږي خپل جنت خپل باغ ته قلت ما شاء الله تو چې ما شاء الله سچ غواړي الله هغه کېږي لا قوت الا بالله نشتر طاقت زما مگر د الله پاک په توفیق باندې ان ترني کجرت ماوین اے کافرا ان اقل منك مالا وولدا چې زکم نمستانه په اعتبار د مال او د بچو سره فاسا ربي ان يؤتيني
پس قریب دا یقینی دا چیز مارب ما ترا کی خیرا من جنتکا بہتر استاد دی باغننا ویرسل علیہا حسبانا من السماء اور اولی کی استاپا دی باغ باندی مصیبت او توفان دا اسمان طرفنا فتصبح سعیدا زلقا پس ابگرجی استاد باغ ہموار میدان او یصبح ماؤها غورا یا اگرجی ابددی باغ ستاخ کتا فلن تستطيع له طلبا پس دب طاقت نلری لٹولو دی اوبو دا پارا او حیط بتمره او حاتو کڑی شو پا میو دا دی باندی یعنی حلاک شو میوی دا دی باغ فاصبح پس اگر جدو دا کافر یقلب کفیه چدم روڑل خپل سنا علاما پا خرچبان انفق فیها چد کڑیو پا دی خپل باغ کی وہی خاویتن علی عروشها او دا باغ دا پروتو پا چتنو باندی الٹا پروتو ویقولو یا لیتنی او ویدی کافر یبسو زمال پارا لم اشرک بربی احدا چی ما شرک نبی کڑی پخپل لب باندی دا اسچا ولم تکل لو فیتن او نود دے کافر دا پارے و جماعت ینصرونو من دون اللہ چی دا امداد کڑی سوا دا اللہ وما کان منتصرا او دینو پخپل باندی دا خپل زان بدل اخیستن کی هنالک الولایت للہ الحق ہم دا غورت باندی بادشاہی چی دا خاص اللہ پاک دا پار رشتون دا یعنی پورس دا قیامت باندی هو خیر ثوابا اللہ پاک بہتر دی دا ثواب ورکولو پا لحاظ سرا وخیر حق بہتر دی پہ اعتبار دا بدلے ورکولو واقع دعوان